جشن د آزادۍ مناوي څنګه چې ازادي پکار وه هغسې ازادي خو میلاو نه ده خو ټیک ده یو جدا ملک کې پاتې کېږو که ګډېږو جو هم که دین کو جو هم کولی شو که ګډېږو جو ګډېدی شو پوه شوې دغه مر ازادي منو که ګډېږو جو ګډېدی شو که دین کو جو دین کولی شو نور چې څه لپاره دا ملک آزادو او علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت الله علیه دا جنډا د پاکستان چته کړې وه نو هغه تیله وه او قائد اعظم صاحب چې دا ملک جدا کړی نو هندوستان ورته ویلي دا خسونه نوړی ملک جدا کړی خیر به دې نه سارلا امو جدا کو نو علماء دیوبند هغه دور کې دوه ډلې شي ځنو وی چې نه جدا کو که موز او روجې زکات نو په هندوستان کې موږ نه نسو حج نه کوو سړو اسلام منافذ نشي اوسه به جدا نوړی هر چا ته به بیا د سترګې او خشاک جوړ شو خزله د سترګې به جوړ شو اقا وشوه راسه اقا کمې ډلې چې موږ جدا کوي اقا د هغو خبره رښتیا شو زمانې تېرې شوې هغه خبرې هم زموږ هېرې شوې هغه اسلام پکې تر اوسه رانغی قائد اعظم ته صاحب ته یې وي چې موږ جدا کوه ته چې جدا کوې نو تا سره قانون سره قائد اعظم خبره کې دا خلک مني زمونږ نه مني نه دي مني که نه د قائد اعظم صاحب هغه خبره ومنئ هغه وی هندوستان بادشاه ته وی ته قانون جوړی زما قانون جوړ د عرش نه راغلی دی چې هغې ته قرآن وی نو افسوس که زمونږ حکومت د قائد اعظم صاحب خبره یې ومنلې وې خو بس دغه تاسو موږ به جنډې اوچتې کړو او نور زمونږ په خزانه اخته شوي دي جو راکاږي اته جو جنډه ګرځوه سکوټر پسې وم ټیکټر پسې وم بلډوزر پسې وم بس آزاد شي وایي آزاد به نو آزاد به ټیک شوه من خوشحالي کوو دې باندې پکار ده آزادۍ سنت طریقه څه ورونو سنت طریقه دا وه مکه مکرمه چې کله فتح شوه ازادي میلاو شوه نبی علیه الصلاة والسلام نوافل کړ دي اته رکعاته دارنګه صحابه کرامو خلفاء راشدینو زمانه کې کم فتوحات شوي دي کم ملک فتح شوی دی دغه سنت مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې هغه عمل کړ دی هغه هلته پاسېدل دي دو رکعاته څلور رکعاته شپږ رکعاته اته رکعاته نفل کړ دي یا الله شکر دی چې موږ ته یو آزاد ملک یا دا ملک موږ فتح کړ پکار داوا چې نفل کوله پکار داوا چې شکریا ادا کوله دا نه د ازادي چې پاسا دمخانه کولا وکا ډولکی دی بجاویږي او چتېږه را لګه نه رور دا زمون کلچر نه دی دا د مسلمان کلچر نه دی ګډاو ډمتوب ګوره یاد ساتئ ریون علماء لیکلی دي جہاں گانا آئے گا وہاں زنا آئے گا گانے بجانے گانا بجانا چې کم دی شروع شوه دا د زنا لپاره دعوت ته خوشوی ابھی ہوئی کہ پٹھان ناچا نہیں کرتے او پٹھانوں تمہارے بڑے تو دین کے لیے ذبح ہوئے تمہیں ناچنا کس نے سکھایا تمہارے بڑے دین کے لیے ذبح ہوئے تم ناچنے لگ گئے نن زمون ځوان اوچتی ګرا لګي دا 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 دین درجک کوي ها ناستا پلارم دم نو نیکوم نو او هغه نو هغه تسنو می سره مال نه راځي ته د صحیح پښتون زوی ته دا کار مکو ته ګډېږه ما تاله سبا هندوستان فتح کول دي تاله څه د نرتوب کار کول دي تا باندې ستا پلار ډمامې غولې پخوا فیرنګونه کول چې زما زوی شوی دی هغه راغی له اوچتېږي رالیږي په موټرو کې ګډېږي هسې چله جشن د ازادۍ دی جشن د ازادۍ دا نه دی نور موږ دا شکریا ادا کوو چې د الله رب العزت چې هغه موږ له آزاد ملک راکړی دی دا کمې زمنګ دی چې کې اسلامی نظام تر اوسه نافذ نه دی پوه شوې نو یو داسې وکئ چې یو دعا وکئ د دې ملک سالمیت دپاره چې الله تعالی دې د دې ملک حفاظت د کافرونو وکړي او الله رب العزت په دې کې اسلامی نظام لپاره حالات سازگار کی الله ته ګرانه نه ده الله دې د ملک د امن ملک وګرځوي الله دې په ملک د حیا صادر واچي د بے حیا صادر کافر په غرضی لګیا دي الله دې په دې د حیا صادر واچي الله دې مسلمان آپس کې اتفاق اتحاد نصیب کی او الله دې زموږ د ملک د امن ملک د خوشحالی ملک د چین او د تسلی ملک وګرځوي او دا د دشمن د نظر بد نه دی الله تعالی وساتي او الله دې کې اسلامی نظام لپاره هغه ته څه ګرانه نه ده حالات سازگار کی الله دې کابل
چې هغې کې ګنده خلک راغلی و، ګندونه خواره کړي دي، هغه ته نه الله لرې کړه، که صفات هغه د الله لرې کړي، او د کابل د مسلمانانو د الله پس کې اتفاق نصیب کړي چې په اسلامي صحیح شریعت باندې د هغوی اتفاق راشي، او دغه ملک کې موږ وګورو چې صحیح د ابوبکر عمر غونډې کې اسلام نافذ شي، نو موږ لپاره به عبرت شي، ټولې دنیا له به شي. الله دې زموږ د ملک حفاظت وکړي، الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه.